زما د خوږ اسلام عزتمند مشرانو کشرانو دوستانو ورونو، د محرم لسم تاریخ تیر شو او داغي بارکی فضائل ما پتیر جمعه کې بیان کړو. په دغه لسم محرم صرف دعا کار کولو چې هغه د رسول الله مبارک نه ثابت او سنت طریقه وا. یو په خپل اهل و عیال باندې د خوراک وسعت فراخي او دویم نمبر روزه نیول. ډیرو مسلمانانو په دغه لسم تاریخ د عاشوري روزه ونیوله. الله رب العالمین دې په خپل جناب کې قبول او منظور کړي. خو ما تاسو ته په تېره جمعه یو خبره کړې وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته راغی او په مدینه منوره کې کله د لسم تاریخ راغی نو د مسلمانانو روزه وه، خو چې وی قتل د یهودو روزه وه. نبی علیہ السلام دا غوی نه تپوس کوي تاسو دا روزه ولې نیولې ده؟ وی په دې ورځ الله رب العالمین موسی علیہ السلام لا د فرعون نه نجات ورکړو نو داغي په بنا موږ دا روزه نیولې ده. رسول الله مبارک وته وی دا بخاری شریف کې حدیث دی. وی موږ تاسو نه زیات موسی علیہ السلام ته نږدې او هغه موږ ته نږدې دی، موږ به روزه نیسو. خو بیا صحابه ته وی روزه خو موږ نیسو، خو په دې ورځ د یهودو روزه ده. نو تاسو ته زه یو دا حکم کوم چې موږ یهودو سره د دین په کار کې مشابهت نه راولو. خو زه کال لجم دیوم نو موږ به دوه روزې نیسو، یا به نهمه لسمه نیسو او یا به لسمه یو لسمه نیسو. صحابه ورته دا ولې یا رسول الله؟ وی د هغې وجه دا ده چې دې ورځ باندې د یهودو روزه ده او موږ یهودو سره مشابهت نه راولو د دین په کار کې، نو موږ به د هغوی نه ځان بیلو او موږ به دوه روزې نیسو. رونو دې حدیث کې موږ او تاسو ته ډېر لوی نصیحت دی، ډېر لوی پیغام دی چې تاسو ته میسج وایي، لوی میسج دی. او رسول الله مبارک دا خبره ثابت کړه چې ګوره د یهودو سره د دنیا په کارونو کې پرېږده چې د دین په کارونو کې به مشابهت نه کوي. دا ولې رونو دا خبره یاد ساتئ رونو چې الله رب العالمین موږ او تاسو له یو ډېر کامل اکمل جامع دین راکړی دی چې هغې ته وایي دین اسلام. ټول وایي الحمدلله. دین اسلام یو سچ او حق دین دی. ولی الله وی الله چې ان الدین عند الله الاسلام، دا الله پنیز الله ته مقبول دین هغه دین اسلام دی. ادیان خو ډیر دي، دینونه خو ډیر دي، خو دې وخت کې الله ته قبول دین هغه دین اسلام دی. مقبول دین چې الله ته قبول کړی شوی دین دی هغه دین اسلام دی. او کو د دین اسلام نه علاوه چا بل دین اختیار کو، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منهم، چا د دین اسلام نه علاوه بل دین واغشت الله وی ما ته نه دی قبول، ما ته نه دی قبول، الله وی دا نه دی قبول. نو یو الله موږ له حق او سچ دین راکړی. دویم نمبر د دین صفت دا دی چې دا کامل دین دی، دا الله مکمل کړی دی. دی کې یو خبرم پاتې نشته. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. الله وی ما نن دین مکمل کو، اتمام د نعمتونو وشو او ستاسو د پاره دین اسلام الله وی ما خوښ کو. نو موږ له الله یو کامل دین راکړی دی. کامل دین څنګه دی؟ ما ته وګورئ. د انسان د پیدایش نه راواله کله چې دی د مور نه را جدا شي د دقې وخت نه راواله تر د مرګ د قبر پورې الله ټول احکامات موږ او تاسو ته دین واضح کړي دي.
چې څومره زمونږ او ستاسو د زندګۍ د تیرولو ژوند دی هغه ټول موږ ته دین اسلام ښوولی دی. ما تا ته وویل چې دا پیدایش د ماشوم نه راواله چې څنګه ماشوم د مور نه جدا شي، دین اسلام موږ ته طریقه وښوله چې په ښي وخت کې ورته اذان وکړه او په ګس وخت کې ورته اقامت وکړه. اومه ورځې راشي عقیقې وکړه، چیلې لال کا پالکی دو چیلی کوچینه یو چیلی سر ولا اخرایا نوم ولا کیدا تک پیدایش د وخت نه دین مونږ ته طریقه شروع کړه تر د مرګ پورې، د مرګ د هغه وخت پورې چې کله پسې ته بیگ دی نو دین اسلام مونږ ته وی چې کله ته بیا پسې دی دغه وخت وته وایا چې بسم الله وعلى ملت رسول الله، د الله په نوم او د رسول الله په دین می اوس پارلې الله ته دغه وخت پورې مونږ ته دین. اوس د دې منځ کې چې څومره زندگی ده د دې ټولو طور طریقې حتی تر دې پورې ما ته وګوره تر دې پورې دین اسلام مونږ ته چې زمونږ یو فطری طبعی نیچرل ضرورت چې هغه اودسمات دي. اوس باقاعده رسول الله مبارک مونږ ته د اودسمات چلم ښوولی دی. په کومه طریقه به اودسمات کې څنګه به سرخاني ته ورننوځي، څنګه به کینې، کومه لخته به دې مخي، دا ټول مونږ ته دین ښوولی دي. نو الله رب العالمین مونږ له یو کامل دین راکړی دی. بیا د دغه دین د ښودلو دپاره عملی تصویر، عملی شکل هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغه صحابه کرام دې د وجه الله مونږ ته وی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، بشک استاسو د پاره د رسول الله مبارک جون دا یو نمونه دی، یو سمپل دی. اوس په دغه طریقه باندې مونږ جون تیرو. علیکم بالسنتی وسنت خلفاء راشدین المهدیین، زما سنت راټینګه او زما د صحابه د خلفاء راشدین چې کومه طریقه د دا راټینګه کې. اوس دا ټول ارس اسلام دین مونږ ته وښوله. نو اوس دغه دین د لاندې به مونږ او تاسو ژوند تیرو، دغه دین د لاندې به مونږ او تاسو ژوند تیرو او زمونږ او تاسو زندگی به هغه به د دې دین د لاندې وي. اوس چې د دې دین نه علاوه د رسول الله د طریقو نه علاوه موږ نور طریقې اختیارو، په دې د الله او د الله د رسول ډیر زیات خفګان راځي. او بیا خصوصا مرلو ماته متوجه شه، بیا خصوصي طور باندې د یهود او د نصارو د طریقو نه به الله وی ځان ساته. دا به دوستان کوي نه، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض. اے د ایمان خاوندانو ګورې تاسو یهود او نصارا په دوستۍ وانلې، اولیاءهم بعضهم اولیاء، دا خو د یو بل سره ملګري دي، خو ګورې ستا خلاف دا بیا د مسلمان خلاف یو شان دواړه ولاړي. ومن یتولهم منکم، او چا چې دوی سره دوستی جوړه کړه، ما ته ګورې فهو منه، ګورې دا ډېر سخت حکم دی او دا ډېره سخته او انتهایی نازکه معامله ده. ذکر ته نن زه په دې باندې بیان کوم چې ګورې د یهودو او د نصارو مرګیتیا د هغوی طور طریقې اختیار نه کې. کو چېرې تاسو د یهودو او د نصارو طور طریقې اختیار کړئ فانه منهم، نو تاسو به د هغوی کلمه نی ویلې، تاسو به د هغوی دین نی قبول کړئ، خو که د هغوی طور طریقې مې اختیار کړئ نو الله رب العالمین وی تاسو به د قیامت په ورځ د هغوی نه یې، د قیامت په ورځ به تاسو د یهودو په صف کې پاسئ. ګوره دا طور طریقې اختیارول دا ډېره سخته ګناه ده. ګورې ان الله لا يهدي القوم الظالمین، الله رب العالمین وی چې د دین اسلام نم علاوه نوري طریقې اختیار کړي دا ظلم دی او الله ګورې ظالم ته بیا هدایت نه کوي، ظالم د الله بد شي. دا ډېر سخت حکم دی. ورونو یهود او نصارو نه ولی نبی علیه السلام دومره تاسو ته الرجک وایي، دومره ته ولی متنفره دی؟ یهود او نصارا دا د رسول الله مبارک
او د مسلمانانو سخت دشمنان دي. دوی چرتم د رسول الله مبارک او مسلمانانو ته خیر ونه رسي. تاسو کو قرآن راواغشت او قرآن موکته، تاسو ته پته ولګي چې دا یهود د نبی علیہ السلام څومره سخت دشمنان دي. یو مقام دی د نبی علیہ السلام ته د تکلیف ور رسولو پریخي نه ده. قرآن راواړوي، لومبې سپاره، دویمه سپاره، دریمه سپاره، ټول قرآن د دینه ډک دی چې دوی یهود او نصارو د رسول الله مبارک په دشمنۍ کې کم حد ته نه دي تللي چې نبی علیہ السلام ته موږ تکلیف ور ورسو. خپل دین هم ورتیر شوي دي چې موږ نبی علیہ السلام ته تکلیف ور ورسو. خپل دین هم پرېښی دی خو چې نبی علیہ السلام ته تکلیف ورسو، یهودیت هم پرېښی دی. اوس خدا ډیر آیاتونه دي داسې، زه به راته کم بیانو، خو په دې 5مه سپاره کې موږ د شپې دلته ترجمه کوو، تفسیر کوو. بله شپه یو آیت داسې راغی چې دی د مدینې منورې یهود وي چې موږ په کومه طریقه نبی علیہ السلام ته تکلیف ور ورسو. نو د دې دپاره څه چل کوي، راځئ مکې مکرمې ته ځو. هلته مشرکین دي، هغه هم د نبی علیہ السلام خلاف دي، د نبی علیہ السلام سره دشمنی ده، نه هغوی به ځان سره یوځای کړو. نو رالل مکې مکرمې ته کعب ابن اشرف او دقه شان احی ابن حاتب، دا دواړه مشران رالل او د مکی مشرکین سره یوځای شو. ورته وی موږ د نبی علیہ السلام خلاف تاسو سره ودرېږو. نو دا عربو مشرکین ورته وی دا قریش مشرکین وی تاسو خو موږ سره ودرېږئ، خو یهودو تاسو ډېر دوکمار قوم یې، په تاسو زموږ باور نشته. نو دا یهود ورته وی موږ نن د رسول الله په دشمنۍ کې راوتي یو چې تاسو څه وایې د باور دپاره، موږ به ستاسو هغه باور برابر کړو. خوی داسې چلو کې چې زمونږ به الله په تاسو باندې باور راځي چې زمونږ یو دوه خدایان دي چې یو ته جبت وي یو بل ته طاغوت وي، تاسو هغوی ته سجده وکړئ، په هغوی ایمان راوړئ، موږ به هلو منو چې تاسو د رسول الله په دشمنۍ کې واقع راوتي یې. اسده تاسو د الله په ذات یقین وکړئ چې دی کعب ابن اشرف چې سره د دې اهل کتابو د بوتانو د مشرکی د بوتانو نه ځان بیزار ګڼلیو، خو د رسول الله په دشمنۍ کې کعب ابن اشرف هغې جبت او طاغوت ته سجده مو لګوله. داسې د نبی علیہ السلام دشمني وه. دقه شان نبی علیہ السلام باندې کاڼې راغورځولې کوشش کړی دی. نبی علیہ السلام دې زهر دی یهودو ورکړي دي، د کوشش کړی دی په نبی علیہ السلام باندې جادو دوی کړی دی د یهودو. یو وخت هم د نبی علیہ السلام ته د تکلیف ور رسولو د یو مقام نه ده پرېښي. نو ځکه د رسول الله مبارک د دوی ته پته وه چې دا د مسلمانانو او د خوږ پیغمبر، نو نبی علیہ السلام ورسره ډېر بغض و، نفرت یې و چې دوی د مسلمانانو دشمنان دي، نو تاسو هم دوی په دشمنۍ باندې ونیسئ. او دا موږ ته الله په قرآن کې ویلي دي چې دا یهود او نصارا په دشمنۍ ونیسئ. دا خپل منځ کې یو دی او خپل منځ کې یو دی، بیل بیل دي خو بیا مسلمان ته دواړه یو ځای دي. دا په قرآن شریف کې الله په متعددو ځایونو کې ویلي دي. نو د دې د وجې رسول الله مبارک د دوی نه متنفر و. نو نبی علیہ السلام وی ګورې د دوی سره د دنیا په کارونو کې خو پرېږده چې د دین په کارونو کې د یهود او د نصارو ګورې مشابهت اختیار ده کې، او په مختلف وختونو کې نبی علیہ السلام د دوی سره د دین په کارونو کې د براعت اعلان کړی دی. مه کوئ داسې، زه راته هغه یو څو بیانومه. ګوره دا مونځ دی که نه، یهود به مونځ کو، نو چې یهودو به مونځ کو نو یهودو به په موزه کې او په نوي کېړو کې مونځ دا بد ګڼه. رسول الله مبارک اعلان وکړ چې تاسو د دوی مخالفت وکړئ او په موزه کې مونځ کوئ، او چې نوي کېړې وي او پلیتي او په سینې لګېدلې نو په کېړو کې مونځ کوئ. د دوی مخالفت وکړئ، دوی نه کوي تاسو کوئ. نبی علیہ السلام دی یهودو به مخکې په مونځ کې سړي خبرې هم کولی شي، داسې ډډه به هم والې شوه، یهودو به هم ډډه واله. رسول الله مبارک اعلان وکړ وی د دوی د مونځ د ځان
فاصله پکې فرق پکې راولې. دوی موس کې ډډه وای تاسو به بلا عذر په موس کې ډډه نه واخې. نبی علیہ السلام منع کړه. دا ولی ګور د دین په کارونو کې. دریم نمبر وره رسول الله صلی الله علیه وسلم روجه ده. یهودو به روجه نیوله، مسلمانانو به روجه نیوله. د یهودو په روجه نیولو کې پېشمني نو یهودو به پېشمني نه کو. رسول الله مبارک اعلان وکړ و یهود پېشمني نه کوي. زمونږ او د یهودو په روجه کې فرق راولې، تاسو د دین پس پېشمني کوئ. دا په حدیثو کې زره ته ګورې د حدیثو نه لګیا یم او په دې پېشمني کې به الله تاسو له ډېر برکت واچي. تسحروا فإن فی السحور برکة. پېشمني کوي، پېشمني کې به برکت وي. نو یهودو به د روجه کې پېشمني نو د شپې نه به ځان ډک کو. او نبی علیہ السلام وینا تاسو د سار په وخت کې پاسې د اذان نه مخکې څنګه چې موږ او تاسو په دې روجه کې پېشمني کو. دا د یهودو په مخالفت کې دا پېشمني راغلې. څلورم نمبر د دې اذان د پاره، اذان مخکې نو د دې مونځ د پاره به نبی علیہ السلام وی چې څه داسې طریقې اختیار کو چې د هغې په ذریعه باندې موږ او تاسو مونځ د پاره خلک رابلو. صحابه کینول ما ته ګوره دی کې یو صحابي وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم اور ببلو وره ها اور ببلو اور چې بل شي داسې لوګي بلال شي غرغنډي بلال شي پته به ولګي چې د مونځ وخت دی. مخکې خو دا ګړی نه وي که نه، دا ګړی نه وي، دا ګړی خو اوس رالی. د دې خو دومره موده نه کېږي، دا خو اوس راله. مخکې خو به د دغې اندازو نه پته لګېده. نو نبی علیہ السلام کله چې د مونځ وخت شي نو دا به مونږ څه چل کوو. نو بعضې صحابه اور به بلو. نبی علیہ السلام وی نه، اور بلولو کې به زمونږ او ستاسو مشابهت د آتش پرستو سره راځي، اور نه بلو. بل صحابي پاسې نو یا رسول الله داسې چل به کوو. ګورئ دې خبرو ته وی جرس به و، جرس به و چې جرس ټلې، تاسو ورته چې ټلې وایې، چې ټلې ووخو خلکو ته پته لګي چې د مونځ وخت شو. ګورئ ښه رسول الله مبارک ورته نه، ټلې وال خدا د یهودو کار دی. موږ یهودو سره د دین په کار کې مشابهت نکو. نو بیا بل صحابي پاس یا رسول الله دا اخکر به و د اخکر به یو آواز کو، دا بیګل چې وي بیګل دا اوس چې براله په دې 14 اگست باندې مازغو خوړل بیګل راوته دي باغی دوی ازادي مناوي. مازغه د دې خلکو خصوصا د ماشومانو دا ګوري مسلمانانو ته دا قسمه کار کول دا ضرر ورسول دي. بهر کې دا بیګل بو رسول الله مبارک وینا بیګل دا د نصارو کار دی. بس په دې باندې خبره ختمه شو چې داسې چل بکو چې आवाज بکو چې الصلاة جامعه، موږ حاضر شو بس دا بکو. د شپې بیا صحابي خوب لیدلې دی، تاسو ته هغه واقعه پته لګي او په خوب کې وتا فرشتو د اذان دا چل خولې دي. نو نبی علیہ السلام د اذان په موقع باندې د مونځ د راغونډولو په موقع باندې د یهودو د نصارو سره مشابهت نه ځان ساتلی دی. پنځم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله ماشوم به پیدا شو نو د ماشوم په پیدایش باندې به عقیقه کېده. عقیقه دا به یهودو کوله. په اوومه ورځ به څاروي حلال کړو. چې په اوومه ورځ به څاروي حلال کړو نو د څاروي د دې چیلې یا د چیلي لږه وینه به راواغشته او دا د ماشوم په سر ومږی چې دا رنګ شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پته ولګېده. وی یهود داسې چل کوي، وی موږ به د دې نه پس دا چل نه کوو. وی داسې چل کې د یهودو او د نصارو مخالفتو کې او ماشوم چې پیدا شي سر ولا اخرى نو د وینې په ځای چې یهود او نصارا کوي تاسو ولې د وینې په ځای باندې په سر خوشبو لګوئ. دا حدیثو کې درونو ګورېدار ته زه د احادیثو نه لګیا یم، تاسو ولې په دې باندې خوشبو لګوئ. دقه شان نور ډېر واقعات داسې دي چې نبی علیہ السلام د هغې د یهودو هغه کړي دي، نصارو کړي دي، نبی علیہ السلام ته منع کړې ده. یارونو زما د خبرې مقصد هغه زه چې تاسو راولم هغه دې ته راولم چې د یو دین په کار کې، د شریعت په کار کې
رسول الله مبارک د نور ادیانونو د نور دینونو او د نور مذهبونو او د يهود او د نصارو او د مشرکینو د دین په باره کې تاسو هغوی سره ځان مه مشابه کوئ. تاسو سوچ او فکر دې ته راولئ چې د دنیا په امورو کې یو سړی د دقې اقوامو او د دقې قومونو او د دقې ملتونو تابعدار وي چې دا به څومره ګناهګار وي. دا څومره لویه ګناه ده. دې د وجې نبی علیه السلام یو قانون وضع کوي، یو قانون، او دا په حدیثو کې چې من تشبه بقوم چا چې د کوم قوم تشبیه اختیار کړه فهو منه د قیامت په ورځ به دی د هغوی په سب کې پاسي. دا ولې دی کې دومره لوی راز پروت دی، دومره لوی مقصد پروت دی. ما ته وګورئ، من تشبه بقوم چا چې د چا تشبیه اختیار کړه فهو منه دی به د هغه د نبي. دا ولې ګوره ما خو تا ته اول نه توطیه او تمهید کېښوده چې الله موږ له یو ښکلي دین راکړی دی، یو ښکلي شریعت یې راکړی دی، یو کامل او اکمل شریعت یې راکړی دی، او تا خپل دین پرېښوده، خپل شریعت ته پرېښوده، او تا د نورو قومونو شریعت او د نورو قومونو طور طریقې اختیار کړې. نو دا خو داسې شوه چې تا د نبی علیه السلام چې کوم شریعت موږ له راوړی تا د هغې نه اعراض وکړ، تا هغه ونه منه. دې د وجې دا دومره سخت حکم راغی چې من تشبه بقوم فهو منه، چا د چا کوم قوم تشبیه اختیار کړه دی به د هغوی نه وي. او ورونو داسې واقعات شوي دي چا چې د کوم قوم څیز ته ښه ویلی دی، د هغوی د دین هغې کار ته یې ښه ویلی دی، خدای پاک کومقه شان کړي دي. زموږ د دې تبلیغي جماعت یو عالم دی عمر پالنپوري د هغه نوم دی، وفات شوی دی اوس. د هغه یو زوی دی سعید پالنپوري، او د هغه چې څومره تقاریر دی دی ټول راغونډ کړي دي، او یو کتاب یې ته جوړ کړی دی، هغې ته وایي بکر موتی. په هغې بکر موتی کې هغه د خپل هندوستان یو واقعه بیانه کړې ده. په دې هندوستان کې څنګه چې زمونږ او ستاسو ورکوټې اختر وي، غټ اختر وي، دقه شان د دې هندوانو یو اختر وي، هغې ته اصله غالبا دیوالي وایي. دیوالي هغه دیوالي کې د هغوی هغه خپل رسمونه وي، رسمونه پکې کوي. یو رسم پکې دا چې په یو بل دا رنګ ورولي، دا رنګونه پې ورولي. د دې عمر پالنپوري لیکلي وي زموږ په هندوستان کې یو سړی و، وایي دقه شان د دیوالۍ اختر روانو، دی د هغې هندوانو په اختر باندې ورغلي، یو بل باندې لګیا و، دا رنګونه یې ویشتله. نو دا هندوستانیان دي، دا ټول پان خوري، پان. شهید اسلام مولانا حسن جان صاحب رحمهم الله به وي هر وخت دا خوله لکه دا غسرې کونې بلبلې په شان تکه سره وي. علما یې پان خوري، نو دا پان به یې خوره، دا پان کې رنګ وي. نو دې کې یو نیک سړی، یو مزګزار سړی، یو مزګزار سړی په دقې لار روان دی، هغوی په یو بل دا رنګونه ولي، او د په خولې کې پان اچولی دی. نو هغه پان باندې چې هغه خولې یې سره شوي د هغه لاړې جوړې شوي، یو خر ولاړو، خر، او په هغه خر باندې لاړې وروویشته وي، دوی رنګونه ولي ورګه چې تام رنګدار کم، تام رنګدار کم. دا چل یې وکړه. عمر پالنپوري رحمهم الله په دې بکر موتی کې دا واقعه ده، وایي سړی وفات شوي، چا په خوب کې ولیدل چې څنګه چل سره وشو. وی ورته وی چې الله رب العالمین په عذاب کې اچولې. د څه د وجې؟ زنا دې کړې وه، شراب دې څښلو، څه چل دې، څه لمونځ دې نه کوئ؟ نه، نه مې زنا کړې ده، نه مې شراب څښلي دي، نه مې نوره ګناه کړې ده، ښه باقاعده 15 واله وخته مونځ مې کړی دی. د جهنم د تلو سبب دې څه جوړ شو؟ وایي د جهنم د تلو سبب مې هغه واقعه جوړه شوه چې کومو هندوانو یو بل سره لګیا رنګونه یې ویشتل، ما د خولې نه رنګ په خر وروویشته، الله رب العالمین وی تا د هغوی سره ځان مشابه کړی، جهنم ته یې ورغورځوه. دا باقاعده په دغې بکري موتی کې شته. د دې نه علاوه زموږ مولانا اشرف علي تانوي رحمهم الله حکیم الامت، الله یو لوی علم ورکړو، مجدد و مجدد، 50 د پاسه زر کتابونه لیکلي دي،
وی زما په دې سعودي عرب کې یو استاد وی هغه دا واقعه بیانوله چې په مدینه منوره کې یو سړی وفات شو او سړی څوک یو بزرګ عالم وفات شو په مسجد نبوي کې په جنازه وشوه او بیا یو له جنت البقیع ته او په بقیع مبارک کې دفن کړ نو دا رونو دا اوسم دا معامله الته اوسم شته چې په یو قبر کې 2-3 مړي شي ځکه بقیع مبارک کم دی او الته خو په لکونو په زرګونو خلک دي او روزانه په هر موس کې 15 مړو جنازي کیږي نو تاسو سوچ کوئ چې 15 مړي په یو وخت یعنی چې دا ټول ورځ د 15 وختو مړي او ستن تراواله نو تقریبا 80 او یا مړي روزانه خخیږي او قبرستان ولو کې شان دي ناوی داسې چلی شي په یو قبر کې 3 مړي کیږي نو دا بزرګ وفات شي قبر کې کې خو ده سموده پس چې بل کس وفات شو د قبر کولو کو نو خلک وی دي کې خو هغه بزرګ دی هغه عالم دی چې قبر کولو کو وی قتل نو د خلکو د خپو نظمک او تختیدا دا هغه بزرګ په قبر کې د یو زنانا چې هغه د انګریزانو زنانا و د هغه وجود پروتو خلک حیران شو د وخت د حجم د دنیا خلک راغلی او خلکو دا منظر کته چې وی قتل د فرانس تم خلک راغلی چې هغه د زنانا شکل تو قتل نه فرانس والوی دا خو د فرانس جینې ده او اوس مسلمانه شوی و دا څنګه چل شوی دی د فرانس نه دلته څنګه رااله هغه سړی چې واپس فرانس ته لاړ او دا خلکو ته وی چې ستاسو دا غلور قبر وجود خو په بقیع مبارک کې پروت دی ناوی قبر اوس پړد دا هغه انګریزانو په ملک او چې قبر اوس پړد نو دا هغه بزرګ وجود په فرانس کې پروت دا خلک واپس رالل او د مدینه منوره علماء ته وی چې دغه سان چل دی خزیله ورالل دا څه عمل دی بزرګ کړی دی د صد عمل د وجه دا غدا وجود د مدینه منوره نه فرانس ته تللی دی او د فرانس د خزی جنې وجود دلته راغلی دی خزیوه خو عالمو منځګزارو نیکو تهجد گزارو او لګیاو تاسو ته پته لګی چې دین خدمت وکاو نو دا ولې داس جنو یو چالو دا سواره دا ډیره د غور خبره ده وی دی بزرګ او دی عالم چې بکله دا ما سره خپل ضرورت پوره کو نو انسان باندې بیا غسل واجب شي او غسل کوي نو د باوی چې سخ دین د يهودو دی چې دا غسل پکې شته نه د يهودو په دین کې غسل نشته لکه چې کله دا يهود او د نصارا یا دا کافر مسلمان شي کنه نو علما په لومبي غسل کوي لومبي وته وی علماء نو یې دین دی او څخ کار دی د يهودو چې نه پکې غسل شته او نه پکې لامبې دل شته صرف دې ته خوې کړي نه دی او به لامبلا خپل دغه به او خو صرف دې ته خوې علماء وی د دې خبرې د برکت الله دې د بقینو وستو هغه هند فرانس ته لګلې من تشبه بقوم فهو منهم تاسو سوچ او فکر پخپل کوي چې د یو انسان داسې حلی وي چې هغه بیا تور طریقې اختیار کی چې هغه بس دغه وي نو چې د دې انګریزانو د دې يهودو د دې نصارو طریقې د په سوچ او فکر کې براولې داس چل بکی او کنا تا سوچ او فکر د نبی علیہ السلام او د مسلمانانو راوسته الله بر باندې رحم کوي په دې قران شریف کې د حضرت موسی علیہ السلام باس ډیر دی او د فرعون سره ډیر مقابلین کړی دي کله چې راغی موسی علیہ السلام فرعون ته وی زه خدای الله نه طرف رسول مني رسول من رب العالمین قد جئتكم ببینه ما ځان سره دلایل وړي د پیغمبره وی د پیغمبره د څه دلایل دي و یو دلیل لا دی ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين دا قران دی لاس به دې ترخ کې وردن نک او چې لاس به روخ کو نو ټول جهان به راړه کته سپین به ولاس یو داو
وی دیم دلیل سره سدی نو موسی علیہ السلام سره عصا وا والقى عصاه وی غرزول عصا فاذا هي ثعبان مبين نو مارته جوړ شو وی د امسان مار لاس پترخ کې ټول جهان رانا کول وی دا خو ساحر دی دا خو جادوگر دی او د موسی علیہ السلام په وخت کې سحر او جادو دا په انتهاو نو موسی علیہ السلام خلق را جمع کړل وی د مقابله بس څنګه کو نو قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم دا مشران چې را جمع شو نو دی مشران وی دا چل چې ساحر جادوگر دی خو علیم ډیر پوی دی ګوره نو څه چل بکو وی یاتوک بكل سحار علیم راوله زمون ملک خونن سبا سحر او جادو په انتها دي ټول ساحران راوله وجاء السحرة راغل الساحران قال الملأ من قوم ان هذا لساحر عليم يأتوك بكل سحار عليم وجاء السحرة فرعون فقالوا إنا لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين ساحران راوله چې ساحران رالل وی د سره به مقابله کوي بالکل وسره کو حکم مقابله وګټل څه چل بوي وی د خپل خاص وزیران بم کم لمن المقربين زما خاص وزیران بای وی بس ټیک تا وی مقابله د پاره روز مقرر کې قرآن شریف کې دي د مقابله د پاره د اختر روز مقرر شو او د ساخ وخت مقرر شو دی خو موسی علیہ السلام کلی مزیدار پټکی والی دی سپینی جامې دی کونټه وسره دا صادر اچول دی او په دغه هيئت باندې راغی جادوګرانو چې وکتل الک ویراشه دا سړی نیک دی عمددی سړی دا تور طریقې اختیار کې نو ټول جامین د موسی علیہ السلام په شان واچولې دا په تفصیلی روایتو کې دي او پټکی مو او راغ موسی علیہ السلام ته ځانې ټول د موسی علیہ السلام په شان موسی علیہ السلام ته وی قالوا یا موسی اما ان تلقي واما ان نكون نحن الملقين تب مخک خپل کار تبخې کومنګو خایو د موسی علیہ السلام ادب وکړه موسی علیہ السلام وتی قال القوا تاسو کې فلما القوا سحروا اعین الناس وجاءوا بسحر عظیم چې هغه یو لوی سحر راوستیو او ټول میدان کې هغه چې څومره میدانو پاغي کې د پلو نماران جوړ کړ او یو عظیم سحر اوخو داسې سحر اوخو چې په قرآن شریف کې دی په قرآن شریف کې موسی علیہ السلام او یریدو نو الله وتی قلنا لا تخف انك انت الاعلى د بشریت په لحاظ پیغمبران هم انسانان دي د بشریت په لحاظ باندې او یریدو دا سمارانی راوستل الله وتی قلنا لا تخف انك انت الاعلى کتیبته رستو نششاب ورزا وی سچلو کم یا ربا ووحینا الى موسی ان القی عصاک بس الله وتی امسو غرزوا فاذا هي ثعبان مبين یو لوی اجدهات جوړه شوا او هغه اجدها په هغه مارانو باندې شکوند منو او ټولی خولای فرعون چې دی خو قتل ویو دا خو ډیر لوی جادوګر دی او چې جادوګرانو سووي الله اکبر قرآن شریف راواله قالوا آمنا برب العالمین زمون پر رب دا عالمینو ایمان دې کم رب موسی و هارون د موسی علیہ السلام او د هارون چې کم رب دې زموږ د ټولو په ایمان دي ټول ساحران الله رب العالمین مسلمانان کړ فرعون وتوی قال آمنتم له قبل ان آذن لكم ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها على خدا تاسو یو سکیم جوړ کړو یو فریبم جوړ کړو زما د حکومت د ختمولو د پاره زره سره داسې چل کومه چې خی لاس او ګس خپو ګس لاس او خپې پر نه کټ کوم هغه وته چې تسکه هغه کا قالوا انا الى ربنا منقلبون زمون واپس زمون رب ته دا او زمون د علماوی تاسو خبر لراولم چې دقه او یا زر ساحران الله رب العالمین په یو ځل مسلمانان کړل دا د صد وجه مسلمانان شو علماوی دا د دوه د وجه وره دو وجه د دې د وجه الله رب العالمین دا مسلمانان کړل یو داو
چې یو د موسی علیه السلام ادب کړی احترام یې کړو او ادب کې وته تلم به خپل کرتب خې کومنګو خایو د دې ادب د وجه او اسدا د دې د وجه چې دوی د موسی علیه السلام شکل او شباهت جوړ کو هغه سره ځان په شکل او شباهت کې یو شان کو الله تعالی دومره محبوب شو چې خدای دې ستا په شان یو دی د عذاب ورکوم د دې شکل او د شباهت د وجه الله غویا زرا ساحران مسلمانان کو شکل او شباهت کې او تشبیه کې ګوره دومره لوی کمال دی نن رونو زډیر په خفګان باندې دا خبره کوم نن زمونږ په دې معاشره کې د دې يهودو د نصارو د دې هندوانو او د دې غیرو دومره داغوینه متاثر شوي دي چې زمونږ شکل شباهت زمونږ وضع قطع زمونږ غم او خادي زمونږ تګ او ولاړه ټوله موږ داغوی پشان کړې ده ټوله داغوی پشان شکل شباهت وګوره نبی علیہ السلام د يهودو جامې به داسې تنګې تروشې وي رسول الله مبارک په تنګې تروشې جامې مکه خو کولو کوي يهودو به دا لنګ اچاو نبی علیہ السلام چې وتو قتل وی لنګم ټیک دی خو زما خوخ داد چې تاسو پرتګ اچاوي د دوی مخالفت وکي په لباس کې د دوی مخالفت وکي نن وګوره جامې ته د مسلمانو ګوره ټوله جامه ټوله لباس کو د خزو دی او کو د سلو دی نن د دقیق قومونو نه دومره متاثر شوي دي چې ټول د هغوی وضاحت هغوی راوسته وګورئ دغې خلکو د جامو ته کنه شکل شباهت ته وګوره نن چې په دې ګیره باندې کمې لوبې کېږي او زمونږ دا پښتانه پې اوس لګیا دي دا پکې دا ډیزاینونه جوړوي قسم په خدای دغه ډیزاینونه چې څوک دی پورې دا ټوکې کوي دا ټول د ایمان نه خلاصېږي ګورئ د خدای خاطر کې د دې نه ځان ساتي کم نیان چې دغه ډیزاینونه جوړوي په دې سرونو کې او په دې ګیرو کې والله چې دام د ایمان نه خلاص دي او چې کم کسان لګیا دي دا بریت او دا ګیرې او دغه شان دا کټونه او دا ډیزاینونه پکې او دا دومره ویښته او دا د پلانکی کټ او دا فرنچ کټ او دا کټ دا ټول ګورې نږدې دي چې د ایمان نه خلاص شي نن دومره متاثره شوي دي دا بیزوګان د خلکو نه جوړ شوي دي خو چې خلک دغه کارونه کوي لګیا دي دوی دام کارونه کوي غم بوشي غم کې هلکه راشه د صبر تلقین ورکا د صبر دغه وکړه زمونږ چې غم وشي په کوم ځای شوي هلته شمې بلي دا کوي دا خلک لګیا دي دا د دغه یهودو کار دی شمې په کوم کتاب کې راغلي دي چې ته په یو ځای کې بلاوه چې کوم هغوی به لګیا په غوږونو کې به والې اچولي په دې ځای به لګیایي دغه به اچولي لاکټې به اچولي دا خو د ښځو کار دی دا دغه قومونه کړي لګیا دی موږ هم کوو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې خلکو لعنت ویلی دی چې کوم سړي د ښځو کارونه کوي او کومې ښځې د سلو کارونه کوي ځان د سلو په شان کوي سړي د ښځو په شان ځان کوي قسم په خدای په بخاری شریف کې حدیث دی رسول الله مبارک په دې خلکو لعنت ویلی دی دا لعنت یعنی لعنت څه ته وایي د لعنت لفظ خو صرف منګه وایي لعنت هغه خطرناک لفظ دی لعنت دی ته وایي چې د الله د رحم نه او د الله د کرم نه دا سړی ورکول خو پرېږده دا ناامیده دی الله په دې انسان د سره د رحم او د کرم په نظر نه ګوري نن په دې خپله معاشره کې وګورئ څه ټوکي د ښځو په شان شکل شباهت د ښځو په شان ګوتې به یې چولي لګیا دي 20 ګوتې به یې چولي وي 20 ګوتې په دې ګوتو په دې ګوتو یوه ګوته دغه د شریعت مطابق د سپینو هغه تقریبا 100 ماسی دي چې د هغې مطابق یو سړي یو ګوته اچولی شي د دې نه علاوه دا ډېرې ګوتې دا د ځانه چې د قلندر جوړ کړی وي دا خو منع ده په شریعت کې نور دا وګوره چې دا 14 اګست او د ازادي مناول او دا نوی کال مناول ټیک ته ازادي خو ډېره لویه ده الله رحم دی خو راشه شریعت وګوره چې شریعت موږ ته څه وایي د ازادۍ متعلق رسول الله مبارک هم ازادي مونته ده فتح مکه شوې ده فتح مکه چې وشوه څه وایي ورته الله رب العالمین اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر
دا الله حمد بیان کا، الله ته استغفار وکا. موږ چې ازادي کو لګیای غانم لګولې دي او لګیایو ګډیګو او دا چې کوم کارونه په دې 14 اگست باندې کیږي الله ته ځان متوجه کړي. ټیک دا ازادي موږ خوشاله یو. په دې پاکستان زمونږه دا ایمان دی، ایمان په شان څنګه چې د ایمان سره خوشاله وي د قشانون په دې ازادي باندې خوشاله یو. نو په دې راشد الله شکر ادا کا، 2 رکعات نفل کا، تلاوت کا، ختم کا چې الله موږ له دغه انګریزانو نه ازادي راکړي. نو دا قسم کارونه لګیا دی نوې کال د قشان الله هاذ القياس پر تزکم کما یادوما د انګریزانو چې صدقه دي نن پلان کې دی دا زمونږ خلکم کوي. نن د یوم والد دی دا، نن د یوم والدین دی، نن د خزو دی دا، او نن د پلان کې دی دا، او نن د پلان کې دی. زما د والدینو دی خو هر ورځ دا، زه خو د خپل مور او د پلار لپاره هر ورځ دعاګانې کوم. دا ویلنټاین ډے دا د مینې او د محبت ورځ ده. د مینې او د محبت خو هره یوه ورځ ده، د الله سره، د الله د رسول سره، د خپل مور او پلار سره، د خپل اولاد سره، د خپل بیبي سره هره ورځ محبت کوه. نو نن دې سیزونو رونو په زموږ په دې معاشره کې دومره ضرورت کړی دی چې نن ټول خلک متاثره دي او لګیا دي په دې غمونو کې لګیا دي. او د دقې اقوامو د دقې قومونو هغه جامه، هغه وضعه، هغه قطعه، هغه دغه زموږ په دې دغه باندې د هندوانو دور تیر شوي. زموږ په ودونو کې سوي دا اوربل او دا د پالنګ خیجول، دا ټول د هندوانو رسمونه دي. یا دا مړی چوشي او لګیای دا د تختې الوا ده او دا نن جمعه ده او دا نن سلویختی ده، دا ټول د هندوانو رسمونه دي. نه په دین کې جمعه شته، نه په دین کې سلویختی شته. ګوره دا ته زه د شریعت خبره کوم. هر وخت خیرات، هر وخت د خیرات دپاره ورځ مختص کول دا ګناه ده، دا بدعت دی. په دې خبرو ځان پوه کړئ. دا د تختې الوا ما د والد صاحب نه په خپله مې اورېدلي. شهید اسلام مولانا سنجان صاحب رحمهم الله به دا چې کله هندوانو به کله هغه مړي تیار کو او دغه کو به نو لګیا د هغه الوا به پخه کړه. هغه نن په مسلمانانو کې هغې ضرورت پړي. دا د شریعت لږ تپوس وکړه کنه، دین تپوس وکړه کنه. نو رونو وضع، قطعه، لباس دا ټول د شریعت د لاندې راولي. نو زما د دې خبرې پورې دا خبره وه چې ګوره په دغه محرم رسول الله مبارک وي چې یو روژه ونیسئ، 2 ونیسئ. ولې په دین کې بم د غیر اقوامو سره ته مشابهت نه کوې. کو دې وکړه نو بس د قرآن دغه یو آیات وره، د رسول الله مبارک دا یو حدیث وره. یا ایها الذین آمنوا، الله وی د ایمان خاوندانو لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، مکوې دوستۍ باندې منیسئ دا یهود او نصارا، دا مشرکان دا په دوسته منی سه. دا تا سره چرتم دوست کیږي نه. بعضهم اولیاء او بعد یو بل سره خو دوستان دي، کو يهود دي او کو نصارا دي، خو د یو بل دشمنان دي، خو چې کله ستا مقابله کړه بیا د یو بل دوستان دي. نو ومن يتولهم منکم، وګوره دا د قران د شپږمې سپاره آیات دی. چا چې د دوی طور طریقې اختیار کړي، چا چې دوی سره محبت وساته، ګوره چې داغه کار زکوم، داغه طریقه زکوم، خو زمو سره مینه ده کنه. زه چې دا ګیره داسې پرېږدم، خدا خو د رسول الله مبارک سنت دی، یا دا پټکي ماوالی دی، دا خو د رسول الله زمو سره مینه ده، زمو سره محبت دی، ځکه مې دا کړی دی. نو ته چې داغه طور او طریقې کې خو ستاسو سره محبت دی کنه. نو چې ستاسو سره محبت دی نو وره ومن یتولهم منکم، چا چې دوی سره مینه محبت وساته فانه منهم، نو د قیامت په ورځ به د رسول الله په صف کې نه پاسې، د یهودو په صف کې پاسې. الله وی دا ظالم دی او ظالم سره الله مینه نه کوي. او من تشبه بقوم فهو منهم، چا چې چا سره ته تشبیه کړی المرء مع من احب، چا سره چې د دنیا کې دوستی ده، مینه ده، محبت دی، د قیامت په ورځ به الله وی داغه په سب کې ولاړې. نو ته خو په موس کې لګیای چې خدایا زه هغه خلکو سره دغه کومه غواړم هغه لاره چې تا په انعام کړی دی، چې هغه انبیا دي، صدیقین دي، هغه شهدا دي، صالحین دي، زه هغه لار غواړم. غیر المغضوب علیهم، زه ګورې دا یهودو د نصوارو لار نه غواړم یا الله، ما ته وساتې یا الله. نو موږ کې موږ هر وخت الله سره دا وعده کوو او چې بار روزو نو دا غي وعده خلاف یو. نو چې دا وعده خلاف یو، الله وی دا څنګه وعده ده؟ دلته وی چې زه د یهودو د نصوارو د طریقې نه مې وساتې او بار د هغوی په طریقو باندې لګیای. نو ځان به ان شاء الله د دې سيزونو نه ساتو، او خصوصا دا وضع او قطع دا
په مخ کې دا لارې کولو او دا ډیزاینونه جوړول نو دا ګوره ډېره سخته ګناه ده عظیمه ګناه ده ما تا ته وایي چې سړی پې کفر ته وررسي نو موږ او تاسو به طریقه د چا رانیسو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابو د تابعینو د تبع تابعینو او الله رب العالمین دې موږ او تاسو د یهودو د نصارو د طور طریقونه الله رب العالمین وساتي واخر دعوانا الحمدلله دعا کوي الله زموږ په حال باندې رحم الله زموږ ګناهونه معاف کړي بل رحم او فضل او کرم را باندې الله وکړي الله هم د دواړو جهانو خیر نصیب کړي او الله دې موږ کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم طور او طریقې راولي هغه سره دې الله مینه او محبت زیات کړي او الہ العالمین دې د دغه اقوامو د يهود او نصارو د مشرکین د طور طریقینا الله وساتي د دوالو جهان خیر الله د ټول نصیب الہ العالمین څومره مریضان دي الله یې ټول مریضانو له صحت ورکړي زمون کور کې یو مریض دی دعا وته کې الله ول صحت ورکړي ساسو زمون کورونو کې د چا چې څوک مریضان دي هر ځای کې دي یا د شیشي په دغه باندې متچاوي الله ټول له صحت ورکړي مردگان د علی السلام او الله مغفرت نصیب کړي الله قبرونه جنت د باغچونه باغچو ګرځي او خصوصا دعا کې زمونږه د افغانستان یو ډیر لوی عالم او لوی شیخ رحیم الله صاحب رحمهم الله پرون په یو حادثه کې په یو خودکش حمله کې شهید شوی دی دعا وته کې الله دغه درجات بلند کړي او دا دعا کې چې الله زموږ د علماو حفاظت وکړي الله زموږ د مدرسو حفاظت وکړي الله زموږ د طالبانو حفاظت وکړي او د هر قسمه شد او د شدت نه الله افغانستان او زموږ د ملک الله وساتي الہ العالمین دغه درجات بلند کړي بل زموږ د محلي د جمیل دی او د وسیم د خور وفات شوی د پیغام کلی او د جاوید د طارق تبارو الله دې داغه مغفرت نصیب کړي نور تاسو زموږ څومره مردگان وفات دي الله دې ټول مغفرت نصیب کړي برحمتک یا ارحم سنتو